صحیح شو گزاره مو شو کداغي بیا جمرې مخې لمر راځي بیا پکې هغه ویډیو په سر ته ښکاري ښه ده که نه چې زه به ښکارم معلومه شوه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس یقیناً دیر معزز و مکرم صاحب قدر صاحب عظمت ذی وقار علماء کرام محدثین عظام مفتیان کرام او د دې علاقې محلي د کلي غیرتمندو پښتنو مسلمانانو ورونو نن په تاسو ټولو باندې په موږ ټولو باندې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې نن ستاسو په دې مدرسه کې اول خو ډېرو ماشومانو هلکانو قرآن کریم تکمیل ته رسولی دی او دویمه دا چې بنات اسلام چې نسبت د ام المؤمنین عفیفه کائنات حضرت صدیقہ بنت صدیق
داغی سره نسبت لگی اور بخاری شریف بنات اسلام تکمیل تا رسول دی یقینا عزیزانو دنیا کفر چه سمرا خپل کاوشونا محنتونا کوششونا اغه لگیا دی او دین اسلام قدار دا غیر ختمولو کوششونا کئی دمر ورطا دا کائنات او ساسو دی خطہ کی دی پٹکو والا ملنگانو دی غریب طبقے دی سپین لباس والا دستار والا دی ورطا یو دیوال جوڑ کڑے دے او ټول دنیا کفر تے چیلنج ور کڑے دے او دنیا کفر مقابلہ دا قسم پرسے پا حالاتو کی او بدا سے حالاتو کی چی اسباب نشتا لیکن الحمدللہ زمان بچے بچے قرآن خان جوڑ کرو زمان بچے بچے قرآن و حدیث والا جوڑ کرا زمان دا معاشرے سمت چیم غلط طرف تروانو الحمدللہ چکم چادرو تا زمان دا پردے و دا حیاء دا عفت و دا عبرو جنازہ وطا نن الحمدللہ آغا پاک دامنی آغا تورسر نن من پا برقو کی وینو کمی برقی تا دا طول عالم کفر نظر دے چی مسلمان جنائی دے برقو غرزی مسلمان جنائی دے تباہی طرف تراشی بے حیاء طرف تراشی لیکن الحمدللہ نند مدارس و برکت باندے نند دے ملنگانو فاغا آہو زارائی باندے آہو بکا باندے چروز و اشفاء اللہ تجاری رب کریم تا وی چھے یا رب دا امت رب دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کے پریخو دا خواہ امتو دا حضرت انس رضی اللہ عنہ دا روایت مطابق کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ تعالی کئی پروردگارا دا امت مال راکا رب ارشاد فرمائی موسیٰ تو بدین مخ کے تیرے گی موسیٰ دا امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاوی گی حضرت موسیٰ کریم اللہ تعالی کئی پروردگارا دا امت نرا کے رب مادی امت کے پیدا کا اللہ ارشاد فرمائی نہ موسیٰ تو بدین مخ کے پیدا کی گی موسیٰ علیہ السلام سوال کے اللہ دی امت اوصاف بسی رب کریم زما استا وصف بیانی اللہ ارشاد فرمائی عرش برینا موسیٰ کلیم اللہ تھا اللہ اعلان کی اے زما موسیٰ دی امت خاصیت بدائی دے بزما وحدانیت بیانی دے بدخل پیغمبر رسالت بیانی او دا امت بدخل پیغمبر ہر ادا دا محفوظ ساتھی او تر قیامت پورے باغی باندے عمل درامت کے ہوئے سبحان اللہ ننا کا موقع راغلی دا نن دیر عجیب موقع دا یورپ را روان دے انٹرنیٹ پر ذریعہ باندے پر قسم قسم طرقو باندے قسم قسم اندازونو باندے زما استاد بچے دا سر نہ لپٹل رکول غواری لیکن الحمدللہ چکل زما استاد بچے راغلا پدی مرکز کے کین استا اوغی ہوئی چی قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یقیناً زد دے خطے دے علماء و بی اکابرو دی شیوخو تسلام کم چی الحمدللہ دی شیوخو فمنگا اتاسو کے آگا عظمت واچولو چی زمون بچائنا دو ام المومنین عائشی صدیقی نائب جو رکھا یعنی یقیناً عزیزانو نن صح الكتب بعد کتاب اللہ دا بخاری ختم دے دا امام بخاری بکم ہے کہ بخاری لکلو امام بخاری چکل بخاری لکلو یو حدیث تبا امام بخاری غسل کولو دو رکاتا نفل بے کول بیا بے دا بخاری یو روایت لکلو پدی انداز باندے آگا بخاری دا کائنات پا ہر خطہ کے خالق ارض سما اغیل دومر مقبولیت ورکڑو چنن پا ہر ذائقے کل علماء تا
تا دستاربندی کیږي یا بناتو تا چادر پوشی کیږي نو د بخاری ختم پکې ضروری دی چې دی بخاری ویلې دی کنه دی ویلې لیکن کچری د امام بخاری خار د نن لاړ نو حیران نه پاتې شي نن چې دا کومه بچای ته دی برقه واچولا د امام بخاری بخار کې چنن دور کې ګرځي نو د امام بخاری بخار کې چې کوم بخاری پڑھاول والوي داغه خزا او داغه لور چې دا نو هغه په پرده نه پیژني د امام بخاری د خار سره نږدې پتاشکن کې چې کوم ځای کې د ماورا النهر هغه ټول کابر کوم چې د حدیث او ته ژوندۍ وقف کړي وا کوم چې یو ظالم جابر پروا نه ساتلې او په دغه علاقو کې قران او د حدیث بول بالا جوړ کړي وا کوم ځای چې هغه قران پروت دی چې اوسم د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه 1450 سال پہلے 1450 کال مخکې داغه د وینې دارې په قران باندې پرتی وي هغه قران اوسم التکلاو پروت دی په باندې دوه اعلان کوي رب عثمان په ما باندې وینه بهدلې ده الله زما مخکې شهادت شوی دی الله عثمان لا جنت الفردوس ورکا په هغه ځای کې نن بربندي چې نه کوي ګرځي زه چې ویم زمونږ د علاقې علما زمونږ د اکابر زمونږ د شیوخ د دې لاسونه د ښکلولې دي بلکې بیچارو نو زما په خیال باندې که د خپل باڼه مونږ د دې مخې ته خوارو کو قسم دی به کمه وي نن که چېرې د قیامت د ورځې د تیاري مونږ له دې علماو دې مدرسو مونږ له موقع راکړې ده چې زمونږ قیامت تیار دی یقینا دا په بل ځای کې نه میلاویږي یو محدث کبیر و په دغه ماورا النهر کې مالې روټۍ وکړه زه ډېر زیات خوشحاله وم ما وی د دارالعلوم دیوبند شیخ نصیر خان رحمه الله تعالی چې 50 سال دارالعلوم دیوبند کې حدیث پڑھاو کړو بلا واسطه د عبدالرحمن امروهی شاګردو هغه بلا واسطه د فضل الرحمن بن مراد آبادی شاګردو هغه بلا واسطه د شاه عبدالغنی او هغه د شاه اسحاق هغه د شاه عبدالعزیز او هغه بلا واسطه د شاه ولی الله شاګردو نو ما وی چې په دې سلور واسطو شاه ولی الله تکم شیخ رسیدلو هغه شیخ نه ماته د حدیث او شرف الله را کول چې ماته ووریدل او بیا د هغه په کور کې ما روټه د هغه سره خوړه زه ډېر خوشاله وم نن په بخارا کې د امام بخاری جان نشین سره به روټه خوري د امام بخاری په خار کې کوم کې چې د حدیث او درسونه چلیدل کله به امام مسلم راتلو کله به امام ابو داود راتلو کله به بل امام یو کله به امام ترمذی راتلو دغه ائمه بودی د حدیثو دورا روز او شپه چلیدا ما وینم په هغه در کې تاسو دعوت تر کړی شوی دی چې لاړم کې ناستم زنانه راغله په پتلون کې راغله روټۍ کې خدا جنې راغله په جنگي کې راغله او به کې خودي ماغه محدث نے تپوس کړو مہی کیا ماجرا ہے دا کوم ماجرا دا چیزی وینم آیا د حدیث په دې خار کې آیا زمونږ د ټولو په مبدا آیا زمونږ د ټولو په اساس او بنیاد کې آیا د کوم ځای نه بخاری راوچت شو بخاری شریف محمد بن اسماعیل دې ځای ولیکلو د هغې خدمت یې وکړو آیا هغه بخاری چې د کوم ځای نه راوچتېږي آیا په هغه ځای کې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عرش بری نه چې کوم اعلان د پردې راغلو آیا د هغې داسې جنازه وځي اور د زما الله خو ارشاد فرمایلی دی
या अय्युहन्नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। मेरे परवरदिगार ने अर्शी बरी से ऐलान कर दिया, या अय्युहन नबियो, मेरे महबूब अपनी बीवियों को कह दीजिए, फिर अपनी बेटियों को कह दीजिए, फिर उम्मत की तमाम माओ बहनों को कह दीजिए, आज के बाद जो भी घर से निकला करे तो बापर्दा होकर निकला करे। मावर्दवेद कुरान दा आयत का मुखालारो या अर्शी बरीना अल्लाह ऐलान कई वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वकरन फी बुयूतिकुन्ना। रब करीम उम्महातुल मुमिनीन तहुंदा ऐलान कई, रब करीम दो उम्मत टोलो में दो खुएंदो ता क़यामत पूरी के सुमरा रातलुन की दी या मौजूदी दी या तेरी शिवी दी टोलो ता दारशी बरीन ऐलान रागे। रब इरशाद फरमाई, ए जमा बंदिगानो, ए बीबियानो, तासो टोली को पर्दा की गर्जे पजान बांधे सादरू नवाचवे द जाहिलियत द जमाने खुन्ने मगरजे मावे रब्बा जमा वतन की दे माला मलंगान रागल दा मसले खल्को ता बयान करा। अल्हम्दुलिल्लाह नंसद बुरको रिवाज विनम रब्बा कमजे बुखारी लिखले शवे दे, कमजे तिरमिजी मेहनत नकड़ी दी, अल्लाह कमजे अबू दाऊद मुशक्कत न उचत कड़ी दी, रब्बा कमजे इमाम मुस्लिम दावेलू चिकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आगज़े तगोरम और दखल इलाके उलमा तगोरम। रब बार बार सा शुक्र अदा कोम जमाल दा उलमा अल्लाह हमेशा द पारा बरकरार उसा तवाय आमीन। अल्लाह दे दा मलंगान बरकरार उसा थी। यकीनन दे मलंगानो बरकत ज़मुंद जन्नत लारे कुलाउरी मुंगे दावा कहो चे जमा पैगंबर वेली तासो जन्नत तज़ई, लेकिन द जन्नत लार मुंता बेकाबिर कुला उसातला माता पोसुकड़ो अगा मुहद्दिसना मैं दर्स की सदा अगमा दवाई तासो वतन के उलमाओ द शोरोना दारुल में देवबंद वखना 1857 के चिकला अंग्रेज साम्राज्य खिलाफ दा उलमा रउचत शो, दा काबिर रउचत शो। तासो ता इल्म निश्ता, यकीनन तासो तारीख उगोरी कसम दे यो यो आलिम बे द सुअर पर सरमन के द खंजीर पर सरमन के बे बन को आबे और पसे हो गंडला याबे पे तेल वारो ले वक्त बे और बल कुड़ा बे उस जोलो, लेकिन आगा आलिम खपल इकदार पर न खुदो नन दागे असर दागे फायदा माँ उतात इंसानियत पे शक्ल की मिलावीगी। लंदन की चर्च के अंग्रेजान की नोलू से बेलारूस की वर्तवई रशिया ने वर्तमा सफर करो द पोलैंड पर बॉर्डर मींस दागी कैपिटल ले आगजे की ओ पार्क ने चापेर सलोर द चर्चुनो गिरजेवे दागजेगा पादरी पोप पाल बिशप द मिकेन उलमा वर्तवे में चरत पर तारीख के रातो खाया जुमुंद मलंगानो चातवेली चे यहूद सर जुमुंद दुश्मनी दे यहूद किताबो सोजवा दे मलंगानो चातवेली चे ईसायानो सर जुमुंद दुश्मनी दा ईसायानो किताबो सोजवा दे मलंगानो पर तारीख के न दे यहूद किताब द स्वजोल हुक्म करे दे ने द नसाराओ द किताबों द स्वजोल हुक्म करे दे और न चरता पर तारीख के द मुसलमान पर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट इंशाअल्लाह चिकम द दे उलमाओ पर मजलिस के नास तकड़ी अगब द तौरात जबूर इंजील पर बारक की चरता पर ज़हन की द बेअदबी तसव्वुर नहीं रहा उससे इंशाअल्लाह मगी तवील तारीख गोरी
ذکر چې دې ملنګانو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعلیم ورکړی دی. زما مدرسې ته زه اکثر خلکو ته وایم طالب علم راشي ایمان مفصل ورته دا علما ښیي ورته څه وایي آمنت بالله و ملائکته ایمان مفصل ښیي آمنت بالله و ملائکته آمنت باللہ ربا تجھ پہ ایمان لایا وملائکتی پروردگار تیرے تمام فرشتوں پہ میں ایمان لایا. اس کے بعد لفظ بڑا عجیب تیسرا ایمان وکتبہ ربا تیری کتابوں پہ میرا ایمان. اب تورات حضرت موسیٰ کریم اللہ پہ نازل ہوا. تورات اللہ کی کتاب حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب لیکن میرا ایمان مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. مدرسے میں مجھ تک وہ بات پہنچائی. تورات پہ میرا ایمان یہود کی کتاب اور حتیٰ کہ میں اتنا بھی کہہ جاؤں جب تک میں تورات پہ ایمان نہیں لاتا میرا ایمان کامل نہیں ہوتا. مسلمان کا وطیرہ بھی عجیب. محمد الرسول اللہ نے عجیب تعلیم ہمیں دی. دنیا تو گورا ٹولی دنیا تو گورا یہود را پاسی ماد یہود مشرانو توی تاسو را پاسی زمون کتاب کل گٹر کے غرزوئی کلے زمون کتاب کموڈ کے غرزے کلے سوزے کلے گیدے پہ دپاسا ٹوپو نوہی کتوائی مادامی دیکڑی سا ٹول تاریخ دوم لسم راخلم سا ٹول تاریخ دا حل تاتار غم راخلم سا ٹول تاریخ دا ٹول والا کو راخلم. کل زما قرآن باندې ټوپونه وهي کل زما قرآن ګټر کې غورځي کل زما قرآن کموټ کې غورځي معاذ الله کل زما قرآن سوځي لیکن تر نن تاریخ پورې زستا د کتاب قدر کوم او زما د ایمان حصہ دا ساده پیغمبر قدر کوم. موسی کلیم الله د یهود پیغمبر حضرت عزیر د یهود پیغمبر حضرت عیسی د نصارا او د عیسایانو پیغمبر لیکن زما قرآن وی چلا نفرق بین احد منهم ہم نے تفریقہ نہیں ڈالا. تمام انبیاء میں ایمان کے اعتبار سے ہر نبی کو ہم نے مانا ہر کتاب آسمانی کتاب کو ہم نے مانا. ماوردوی دارت ہوایا ٹیررسٹ تشویق زشوم بنیاد پرست تشویق زشوم دہشتگرد تشویق زمادہ ملنگان شو. وے سبحان اللہ. ندی جواب یہود سرنو ندی جواب عیسائیانو سرنو ندی جواب مجوسیانو سکانو سرنو او نه په کائنات کې غیر دی جواب چرته را پیدا کولیش. دالکو مدرسې امن در کړی دی مدرسې عظمت در کړی دی مدرسې نه فاضل شي مانه مخکې حضرت شیخ فرمایل داغه لباس ته وګوره داغه قدر و منزلت ته وګوره او که چرته په تاریخ کې ګرځې په یو علاقه کې د یو ملا خلاف د یو لکه وموند د قسم د ټولې دنیا مولیانو پسې لګې بیا. لک سوچ پکارے بدے باندے نن زما د ایمان دفاع قسم دے داخلت گئی او تاسو چې ورسره راځي او کینه او تاسو د مدرسو لا د دومره مدد او دار څخه کوي الله دا تاسو له جنت پانی ګوري.
ټول دنیا کې دا واحد ملک وطن عزیز پاکستان دی یو هندوستان دی چې دلته مدارس عوام چلی او عوام مغیله پیسې ورکړي په اسلامي ملکونو کې صرف پاکستان دی نور په دنیا کې مدارس یې د حکومتونو چلی لیکن زمونږ استادو د 1947 نه تر اوسه پورې هر حکومت لا الله دا توفیق نه ورکړي هغه وجه دا ده چې الله زمونږ استادو د جنت باندې ګوري ځکه حکومت له توفیق د مدرسو د چلولو نه ورکړي 1866 کې زما د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خودی شو دیو نار دور لاندې استاد هم ناسته شاګرد هم ناسته دوه کسان ناسته 1875 کې لومبه طالب علم محمود الحسن په نوم باندې داغي نفاذل کېږي د ساري فضیلت ورته تړل شي 1875 کې یو طالب علم وو من په 2020 کې د دارالعلوم دیوبند صرف شاخونه الحمدلله د درینمو لکونه زیات په دنیا کې الحمدلله وای سبحان الله او داسې شاخونه هم پکې شته چې ایټ ټایم باغی کې هر وخت باغی کې کم از کم لس زره کسان زیر تعلیم دي داغه په حاصلو کې ایټ ټایم 15 زره کسان پراته دي او دغه ټول الله رزق ورکړي او د دې اوپر کې آمدنی نشتا د حکومت نه رالیږي ما بل دارالعلوم حقانی باره کې سوچ کر راغلو دارالعلوم نرشد باره کې سوچ کر راغلو دارالعلوم سرحد باره کې سوچ کر راغلو دا چې چار چاپیره مې نظر ګرځولو دارالعلوم حقانی کې هر ورځ چې دا 3000 طلبه روټي خوري او دی غرمه او ماقام دوټه ما ترکاری کې د میانځ او باسا صرف د روټي حسابو هغه ته چې کوم روټه ملاويږي چې 3000 کسان روټه خوري نو دروازه 2000 دا ملاويږي گویا شپږ زره روټه دروازه دا دغه طلبه او ته ملاويږي دغه شپږ زره روټه دروازه چې دی یو کس ته یو روټه ملاويږي د شپږ زره د روټه دروازه قیمت په څومره شي کم ځای نه پوره کیږي بجلی بیرونه چرته راځي استادانو تنخواګانې کم ځای نه راځي الله یې ورکوي سبب تاسو خلک جوړ کړي نن که په دې شاړه کې دې الله مدرسه زه خلکو ته وایم قسم دی په مدرسه کې کوم عزت دی په دین کې کوم عزت دی پټکی کې کوم عزت دی والله بالله ثم تلا کدا په پولیس کې الله دې درته نصیب وساتي الله دې دا خدمت درته نصیب وساتي محبت مدرسې سره څوک کول غواړي الله سوچت کوي علماء سره دا صحیح لا سوچت کوي علماء سره څوک محبت کول غواړي رسول کو ورلخوي نه وکړه محبت کوي سره علماء سره مدارس سره محبت کوي تاسو ټول اهل علم سره محبت او ان شاء الله دغه محبت به مونږ ته د جنت لار جوړي ان شاء الله زه په دې الفاظو اکتفا کوم الله دې مدرسې ته کامیابی نصیب کړي کمه بناتی دي یا بنین دي دلته نه فضیلت ورته شرف ملاويږي رب کریم دې په خپل انوارات ورې احساس په ټول علاقه دې الله دې انوارات ورې ما مشرانه کابر ډېر تشریف فرما دي کمانه بے ادبی شي الله دې ماته معافي وکړي خالق ارض سما دې زما الفاظ زما زړه او زما ایمان تم تسلی د فار او تاسو د ټول کوس کی او رب کریم دې په عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین